دې نه نه دی خبر چې زما نوی کال کم یو دی او دا کم چې ختمیږي دا د چا کال دی. ډېر په افسوس سره زه دا خبره کوم چې نن تقریبا په 100% کې به 90% مسلمانان دا د دې نه بالکل ناخبره د عوامو خبره کوم، بالکل به د دې نه ناخبره چې یاره زما نوی کال په څه باندې شروع کیږي او په څه باندې ختمیږي. بیا ورپسې نیو ایئر که تاسو وګورئ، نیو ایئر چې کله دا 2021 به ختمیږي 22 به شروع کیږي، تاسو به وګورئ په دې فیسبوکونو د سیزونو کې سوشل میډیا باندې هر مسلمان به پوسټ خامخا شیر کوي، هر مسلمان به بل مسلمان ته خامخا میسج کوي په ګروپونو کې، په واتس اپ او په دې سیزونو کې، او څه به ورسره لیکي نوی کال دی مبارک شه او نیا سال مبارک او هیپی نیو ایئر. بعضې خو لا راولګېږي یو مزیدار پوسټ به جوړ کړي او ورسره به دعاګانې یو 14 کیلو دعاګانې به ورکې ولیکي او څنګه لګیا به یا الله زمونږ دغه نوی کال داسې کړي او دا زوړ کال چې لاړو دا هم داسې کړي، نوی کال مبارک کړي او دا واغ او دا پوره شروع به شي او پرپړه به ولیکي. دې نه نه دی خبر چې زما نوی کال کم یو دی او دا کم چې ختمیږي دا د چا کال دی. ډېر په افسوس سره زه دا خبره کوم چې نن تقریبا په 100% کې به 90% مسلمانان دا د دې نه بالکل ناخبره د عوامو خبره کوم، بالکل به د دې نه ناخبره چې یاره زما نوی کال په څه باندې شروع کیږي او په څه باندې ختمیږي، زما اسلامي میاشتې څه دي. مسلمانان ورونو دا مونږ او تاسو ډېر د شرم مقام دی چې مونږ راولګېږو په دې کې مونږ بیا پوسټونه هم کوو، یو بل ته مبارکیانې هم ورکوو، د دغه یهودو مشابهت یې کوو، د دغه غیرو خلکو مشابهت یې کوو. زمونږ دین وګوره، زمونږ امت وګوره، زمونږ پیغمبر وګوره او بیا زمونږ د کارونو ته وګوره. نو مسلمانان ورونو دا خبرې دا زده کوئ، کینې د علماو سره، کینې د دیندارو خلکو سره، لږ جومات لږ مدرسې ته ځان ښکاره کوئ او د دې نه ځان خبر کوئ چې زما نوی کال د څه نه شروع کیږي. ګورئ مسلمانان ورونو زمونږ او ستاسو نوی کال چې شروع کیږي دا په محرم باندې شروع کیږي او په ذوالحج باندې زمونږ او ستاسو نوی کال چې دی دا ختمیږي. په کار دی چې مسلمانان دا زده کړي، خبر شي د دې نه. بس مونږ او تاسو لګېدلي یو د دغې یهودو په مشابهت کې، په هره خبره کې به مونږ د دې ځان مشابه کوو که نه نو زمونږ هغه کار نیمګړی دی. په جنورۍ او فروری او مارچ اپریل کې لګېدلي یو خو مونږ نه خپل دین، خپلې مبارکې میاشتې دا هیرې دي، دا رانه پاتې دي. ته لږ چا نه پوښتنه وکړه ورته دا کم اسلامي کال دی، د دې نه هم ناخبره دی. د چا نه پوښتنه وکړه ورته اسلامي میاشتې د دې نومونه راته واخله. مسلمان نه دا پوښتنه وکړه چې څه وایي درته، ته به ورته لکه 100 میاشته درته به وایي پلانۍ میاشته، کومه میاشته څه نوم یې د جنوري، مارچ، اپریل او دا بلاګانې به درته رامخې ته کړي. که ورته وایي چې اسلامي کومه میاشته، یاره جی والله دا خو مونږ نه دي ویلي، دا خو مونږ ته پته نشته. نو مسلمانان ورونو دا ډېر د شرم مقام دی مونږ او تاسو دپاره. څومره د شرم مقام به چې یو مسلمان به راپاسي او په دغه کرسمرسو کې او په دغه نیو ایئر وغیره کې د دغه یهودو چې څومره خرافات دي په دې کې مسلمانان شرکت کوي. شرم مقام دی قسم په الله مسلمانانو دپاره. تاسو چېرته کتلی دی چې یو یهودي راغلی دی او د رمضان المبارک په میاشت کې موږ سره یو روژه نیولې ده او ویلي دي چې یاره مسلمانان روژې نیسي نو زه هم د دوی سره ملګرتیا کوم او د دوی سره د مینې هغه اظهار کوم او زه هم یو روژه نیسم. تاسو چېرته یو یهودي لیدلی دی؟ بیا تاسو چېرته یو هندو لیدلی دی چې د غټ اختر په ورځ راغلي یو قرباني کړي چې یاره مسلمانان نن قرباني کوي او غټ اختر دی او زه هم یو قرباني کومه چې د دغې مسلمانانو په خوشحالۍ کې زه هم شریک شم او یو یکجهتي او یو اظهار محبت ورسره زه وکړم. تاسو به یو عیسائی لیدلی چې موږ سره د وړوکي اختر په خوشحالۍ کې شریک شوی نم دی لیدلی. نو بیا مسلمانانو موږ او تاسو د سوچ مقام دی چې موږ د کرسمرس او په دغه سیزونو کې ځان دی سره شریکو په نیو ایور وغیره کې او اپریل پول او دا پلانۍ لانجې خرافات شروع کړي او په دې کې موږ ورسره شریک کیږو. ډېر د شرم مقام دی موږ او تاسو دپاره. نو مسلمانانو ورونو د دغه 10 منټه خبرو تقریبا 10 منټه برابرېږي. د دې مقصد زما دا دی چې د دې سیزون نه موږ ځان وساتو او د خپل دین نه موږ ځان خبر کو، د خپل د اسلامي چې کومې میاشتې د هغې نه ځان خبر کو، د خپلو کلونو نه ځان خبر کو، د خپل تاریخ نه ځان خبر کو. مسلمان ته پکار دی چې دا د خپل تاریخ نه ځان خبر کړي چې زما تاریخ څه دی او د دغې باطلو خلکو تاریخ څه دی. بیا هم مسلمانان د دې ملګرتیا کوي، دې سره د خوشحالي منوي او دغه ویډیو خصوصا
کم مسلمانان چې په بهر ملکونو کې ژوند کوي د هغې دپاره هم زمونږ ده چې ګوره دغلته کې به دغه څیزونه ډېر وي دلته کې خو الحمدلله نشته دومره خو دغلته به ډېر وي شته دلته هم ولې نشته خو دغلته به بیا ډېر وي ځکه دغه ملکونه او دغه علاقې د هغوی دي نو کوشش وکړئ په دغه خوشحالۍ کې بالکل د دې سره ځان شریک نه کوئ بالکل د دې سره څه تعاون په دې خوشحالۍ کې ونه کوئ څه پوسټونه وغیره او مبارکیانې جوابونه د دې سره ونه کوئ بالکل ځان وساتئ د دې نه نو انشاءالله الله رب العزت به مونږه کله کامیابی کله چې موږ په خپل دین باندې عمل پیرا شو په خپل طریقو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې عمل پیرا شو په دې کې زموږ او ستاسو کامیابي ده نه چې موږ د دې په الټه باندې لاړ شو د غیرو نقالي شروع کو د غیرو سره مشابهت شروع کو په دې کې یقینا زموږه تباهي ده په دې کې زموږ ګمراهي ده الله رب العزت دې موږ دغه یهود او عیسایانو چې څومره خرافات دي د دې نه محفوظ وساتي د دې د مشابهت نه دی الله رب العزت موږ او تاسو محفوظ وساتي او په دین اسلام باندې دی په دغه مبارک دین باندې دی الله رب العزت موږ او تاسو ته عمل او استقامت را نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته